الله هر رمضان کې هر روزه کې د سار نه تر ماښامه پورې دا جنت ټول داسې سجاوي زما محترم. او یو بله خبره کوم د هر روزدار ته الله په انعام کې د یوې روزې خبره کوم چې کله انسان روزه ونیسي د سار نو ماښامي افطاري کوي زما رب ونه په مقابله کې د هرې روزې په مقابله کې یو بلډینګ په جنت کې جوړي او بلډینګ به څومره هغه بلډینګ به د یاقوت او مرجانو نه جوړي او هغه بلډینګ زما محترمو دومره عظیم او لوی بلډینګ وي وایي چې دا ټوله دنیا په دغه بلډینګ کې واچي داسې د یو ګیراج غوندې به ښکاري. دومره الله لوی بلډینګ د یو روزې په مقابله کې جوړي او هر ماښام زما رب د یو روزدار دپاره د سلو حرو سره د ده نکاح کوي وایي چې یو میاشت تېرېږي په سلو حرو سره زما رب د ده په جنت کې نکاح کړي ټول څوک سبحان الله. نو ټول نور د خدای نه څه غواړي دا خو الله باندې غواړي د الله خو باندې غواړي و د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالی په دوه کسانو باندې د جهنم اعلان وکړي چې دننه کې ور وغورځوي زه جهنم ته دوه کسان به یو به منډې وي جهنم ته به منډې وي یو به په شاشه ګوري زما رب به اواز وکړي دواړه راشي دواړه به راشي یو ته وایي تا منډې ولې والې بل ته وایي ته ما شاته شاته ولې کتل کوم چې منډې والې هغه وایي ربه ستا د نافرمانۍ د وجې نه خو جهنم ته روان یم ما وایي نن که نافرماني وکړه کېدای شي عذاب مې سخت شي وایي ما ځکه جهنم ته منډې والې ما وایي ستا نافرماني ونشي دی بل ته وایي تا ولې په شا شا کتل ربه وایي ما ستا رحمت ته کتل په شا شا ما وایي کېدای شي ته راباندې ورحمېږي وایي قسم دې زما رب عظمت په جلال کې راغی و ډایرکټ یې په دواړو باندې اعلان جنت وکړ ټول څوک سبحان الله. الله خو دومره رحیم ذات دی زما چې باندې ګوري د انسان دپاره چې جنت ته څنګه وردن نه کوي خو چې تم څه کوشش وکړې که نه چې تم د دې میډیا د دنیا نه بار روزې که نه چې تم کله د دې لوړغیاتو د دې عبثیاتو نه بار د دې شهواتو نه بار روزې د ما محترمو که نه دا به څوک رابار کړي د ما محترم الله خو تعالی باندې ګوري الله خو ظلم نه کوي د ما محترم الله خو تعالی باندې ګوري خو لیکن چې تم څه کوشش وکړې د ما محترم وکړه کوشش دې وکړه دنیا کې د داسې زمانه تېره کړه چې د الله سره دې په رابطه تېره کړه چې داسې بېځا د ما محترم چې د علما کرامو تېر شویو بزرګانو د تابعینو د هغه وګورې چې په زندګۍ کې خندلي نو ګویا وایي د روبي بن حراس رحمت الله علیه یو تابعی دی تابعی هغه انسان ته ویل کېږي چې د صحابه لیدلي د ما محترم چې څوک یې لیدلي صحابه په حالت د ایمان کې او په دغه ایمان کې د دنیا نه تللي دې ته تابعي وي دې ته څه وایي اواز رانغی دې ته څه وایي ویښ یې که ودې شوي اواز رانغی ویښ یې که ودې شوي وی روبي بن حراس رحمت الله علیه د الله سره دا عزم کړو چې خدایا زه به دا ټول عمر ونه خاندم او تر هغې پورې به ونه خاندم چې ما په دا خپلو سترګو باندې جنت نه لیدلی او ستا دیدار مې نه کړی او به نه خاندم په دنیا کې زمانه تېرېده وفات شو چې کله وفات شو ورور ربیع ابن حراس لاړ غسان ته ویې راسه زما ورور ولامبوه و چې کله ورور ونه سملو دا روبي بن حراس رحمت الله علیه چې په تخته باندې سملو خندلې د ما محترم چې بار رووته وی اواز یې وکړه ورور ته چې راشه عجیبه غوندې واقعه وشوه چې نحنو نغتسله وهو یتبسم مونږ یې لامبو و هغه خاندي ټول څوک سره سبحان الله داسې هم څوک شته چې د مرګ نه پس خاندي ابه بهترین خلک وی دې خلکو نه منله چې دا دروغ وي د مرګ نه پس هم خاندي او په بړک بړک خاندي خلکو یې مړی خاندي نه منم ډلې جوړې شو وایي چې کله ورته کفن مفن واچو تبصرې شروع وي چې دا غسال دروغجن دی د مرګ نه پس څوک خاندي وایي چې څنګه دا تذکره کېده روبي بن حراس رحمت الله علیه د کفن نه اواز وکړه چې السلام علیکم ورحمت الله ټول څوک سره سبحان الله دی ټول ورته وایي وعلیکم السلام دی ټول ورته اتتکلم بعد الموت د مرګ نه پس هم خبرې کوي دی ورته ها د مرګ نه بعد هم خبرې کوم وایي تپوس یې ته وکړه تا ولې خاندل وایي قسم دی ما د رب سره عقد کړو چې زه به خاندم نه وایي چې کله زه وفات شم زما رب ما ته وکتل معامله داسې کوله چې الله ما ته کتل خندلې او ما رب ته کتل خندل مې ټوله زندګۍ کې مې نو خندلې زما محترم دا ماجرا شروع وه وایي دې مړي چې دا خبره وکړې نو بیا ووایي ما زر رسوي ما زر قبرستان ته رسوي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر باندې ناست زما انتظار کوي زما محترم نبی علیه السلام په حوض کوثر زما انتظار کوي ما رسوي خبره ته و چې دې دفن کړ دا خلک راله عایشه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام بیبي وه ورته دا خبره ذکر کړه چې یو مړی و د مرګ نه پسې خندل او خبرې کولې نو عایشه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام بیبي وه ورته وی ها کان رجل نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کان رجل من امتی یتکلم بعد الموت نبی علیه السلام مبارک فرمایل چې زما په امت کې به داسې متقیان خلک وي د الله سره به داسې ربط وي چې د مرګ نه پس هم خبرې کوي ټول څوک سره سبحان الله
نبی اسلام په تصدیق کړی د ما محترم. نو په دنیا کې د الله سره خبرې پکار دي، مرګ نه پس خو د ما رب تا سره خبرې کوي د ما محترم. نو رمضان المبارک برکت میاشت په دا میاشت کې برپور د عباداتو دغه وکړي، او خصوصا چې قرآن کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان المبارک داسې میاشت چې په کثرت سره پکې قرآن تلاوت کوي، ځکه بابرکت میاشت داسې چې دا قرآن نزول په دا رمضان المبارک کې شوی. یا رسول سلام علیکا یا